طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنبياء شروع ده. کله چې نمرود لعین ابراهیم علیہ السلام په اور کې لړکو، الہ العالمین ابراهیم علیہ السلام باندې دا اور ګل گلزار کو. نو رب کریم فرمایي ونجیناه، نجات ورکو مونږ ابراهیم علیہ السلام لرا، ولوطا او لوط علیہ السلام لرا دا وراره د ابراهیم علیہ السلام، او بومتل دی دوانو لرا چرتا الى الارض ازمکیتا التي غزمکیتا بارکنا چې برکتونه چولیو مونږه فيها په غزمکه کې چې بیت المقدس للعالمین د پاره د عالم د پاره مبارکتونه چولیو. ووهبنا ورکړه مونږه له دی ابراهیم علیه السلام لره اسحاق علیه السلام ولد زوی بدعائه په دعا د باندې دعا کړې و د چې الها ماته ولد راکي. ورمو کوله و یعقوب علیه السلام نافلة من زیادة زیاته ولد الولد مو ورکو نسه د سوال کړو دا زوی الله وی زوی مم ولا ورکو نسه هما نافلة من زیادة زیاتی تیرې د غختلونه. وکلن هر یو د دین ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام او اسحاق علیه السلام جعلنا ګرځولي مونږه رب کریم فرمای صالحین نیکان اعلی د صالحیننا په دین خپل کې یا مرسلینا لېږلې شوي رسولان مو. وجعلناهم ګرځولي مونږ دې لره ائمة منا امامان مشران امامان په دین خپل کې چې اقتدا ورپسې کولی شي. يهدونا چې برابرول خلقا هدایت به کولو ان يدعون الناس دعوت به ورکولو خلق لرا بامرنا په امر زمونږه چر سترف ته توحید طرف ته. واوحینا وحی کړو مونږه الیهم دی لره نزلونو کې ورته چولیو فعل الخيرات کول د خو کارونو، و اقام الصلاه من قائم ول د منزل را ویتا زکا ور کول د زکات، وکانو دی لنا مونږ لره عابدین عبادت کوونکی. ولوطا او لوط علیہ السلام ته آتیناه ور کړو مونږه خاصتا لوط علیہ السلام آتیناه ور کړو مونږ لره حکما مر نبوت وعلما علم. ونجیناه نجات ور کړو مونږ لره من القريه د اهل د قريه التي داغنا كانت چې تعملوا چې کول بیا قريه والا الخبائث خبيث عملنا خبيث کار يعني وكان اهلها ياتون الذكران في ادبارهم نرینو تو براتلک ولا د شاړخنا. انهم یقینا دی کانوا قوم سوء قوم بد فاسقین فاسقانا پلواتت سره بدکارو. رب کریم فرمای وادخلناه داخل بکلو مونږه دی لوط علیہ السلام لرا فی رحمتنا پر رحمت زمون کی چې جنت ته. انه یقینا د لوط علیہ السلام من الصالحین و د صالحین مرسلین لګل شی رسولاننا. ونوحا منا واذكر نوحا یاد کا قصه نوح علیہ السلام اذ په وخت کې نادا منا دعا چې دعا وکړه نوح علیہ السلام درخ پلنا په هلاکت د قوم خپل باندې من قبل منا من قبل ابراهیم ولوط مخکې د ابراهیم علیہ السلام او د لوط علیہ السلام نه. فاستجبنا پس قبول کومږه رب کریم فرمایي دعا د لوط علیہ السلام له دلرا چې دا دعا کړو رب دعا د نوح علیہ السلام دا دعا کړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اله په دې ځمکه باندې د کافر یو کورم مپرې دي ټول غرق شو کنه طوفان نوح چراغه. فنجیناه پس نجات ورکوم د نوح علیہ السلام لره من الغرق د غرقنا واهله اهل دلهم نجات ورکو من الكرب د غمنا داسې غم لازم چې لوی غم د لوی غم نه ورته نجات ورکو. ونصرناه امداد کړو موږ دې سره نه نجات مورکو دی لرا من القوم د قوم الذين دا قومنا كذبوا چې تکذیب کړو بیا آیاتنا پایاتونو زمون باندې. انهم یقینا دی چې کانو دی قوم سوین قوم بدکارا مشرکان. فاغرقناهم پس غرق کړم دی لرا اجمعین په غونډه باندې په طوفان سره. وداود من واذكر یاد ک دی لرا قصه د داود علیہ السلام او سليمان او د سليمان علیہ السلام دی هم معزز ګرځولي والله وي په نبوت سره. اذ پاغه وقت يحكماني چې فیصله کوله فی الحرث یو فصل کې شپون کې ګډان نه وتل د شپې فصل لرا د یو شپون کې ګډان نه وته د شپې یو فصل لرا دا فصل ورته ډیر خراب طرف کو
نو داود علیه السلام ته فیصله راغله. فیصله داسې وکړه داود علیه السلام چې دا ګډان به د فصل مالک ته ورکي. نو سلیمان علیه السلام وویل یاره دینه ما ښکلې فیصله کوله. داود علیه السلام ورته ویل فیصله وکړه. سلیمان علیه السلام ورته ویل زه اوس نه کوم، تا ستا د فیصلې د پاسه بل فیصله نه کوم، قسم یې ورته ورکړو. سلیمان علیه السلام فیصله داسې وکړه، ورته وی دا ګډان به د فصل والا له ورکي. دا فصل والا به دا ګډان ساتي او د دې نه به نفع اخلي، خوراک به ترې نه کوي پی وغیره، او دا شپونکی به د فصل تربیت کوي تر هغه وخته پورې لکه څنګه چې مخکې فصل هغسې شو، بس دا ګډان به ترې نه واپس والي. نو دا فیصله د بری تعالی خوښه شوه. نو اذ په هغه وخت کې یحکمانې چې فیصله یې کوله فی الحرث په فصل کې، اذ نفشت په هغه وخت کې نفشت چې وسرېده د شپې. نفشت ما نفش ویلی کېږي د شپې سرول د ګډانو ته. نفشت معنا چې وسرېده د شپې، فيه په دغه فصل کې دا ګډان وسرېده. غنم القوم ګډان د قومه، وكنا ومونږ لحکمهم د فیصلې د دې دپاره شاهدین من عالمین پویه الله ویه. ففهمنا پس پویه ورکړې ومونږ ها په دغه فیصله باندې سلیمان علیه السلام لره. وکلن هر یو د دین الله ویه داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام لره آتیناه ورکړې ومونږ دې لره حکما معنا نبوت و علما علما په امورو د دین کې. وسخرنا او تابع کړې ومونږ مع داود سره د داود علیه السلام الجبال غرونه متابع کړیو. یسبحنا تسبیح به ویله د سره، والطیر دارنګ یسبحنا تسبیح به ویله مارغانو د سره داود علیه السلام سره. دا هم مسخر کړیو باری تعالی. ابن عباس وی کانه یفهمو پویدو بده تسبیح الحجر والشجر په تسبیح د کاو او د بوټو باندې. وكنا ومونږ الله تبارک وتعالی فاعلین منا کون کی یعنی پیدا کون کی دا قدرت ورته مونږه چولې و الله ویا. وعلمناه خدنا کړي مونږه داود علیه السلام لره صنعت د جوړولو لبوس دا غستنه لبوس یعنی زغری چې زغری دي د دې جوړولو خدنا ورته کوله، یعنی زغری به جوړولې دي داود علیه السلام. لکم تاسو لرا لتحصنکم دې دپاره چې وساتي تاسو لرا دا زغرې من بأسکم منا من حرب عدوکم د جنگ د دشمن ستاسو نه، ها یا د صلاح د دشمن ستاسو نه، وسلې د دشمن ستاسو نه دا وساتي. فهل انتم ای تاسو شاکرون منا شکر گزاران، باید چې شکر گزاران شي په نعمت باندې چې لوی نعمت دی اهل مکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. ولی سلیمان مانا وسخرنا مسخر کړیو مونږ ولی سلیمان د پاره د سلیمان علیه السلام تابع کړیو مونږ الريح باد عاصفتن پالکون د باد کې چې ډیر تیز بو تجری چې روان بو د باد د هوا به امر الله په امر د الله باندې یا په امر د سلیمان علیه السلام باندې. اولل به دلرا الى الارض ازمکتا التي غبارکنا چې برکتونه چولې مونږه فيها په د غزمکه کې بیت المقدس یا شام. په بعض روایتو کې راځي چې کابل تنه مراد دي. وکنا مونږه بكل شيء په هر شي باندې چې مسخر کړیو مونږ دلرا عالمین پویا. ومن الشياطين وسخرنا له من الشياطين تابع کړیو مونږه دلرا د شیطانانو نه مسخر کړیو تابع کړیو مونږ د لپاره من هغه یغوصون چې غوپې به وهلې فی البحار په بحر کې له دی سلیمان علیه السلام لپاره جواهرات به راویستله. ويعملون عمل به کول عملا سعملون دون ذلك غیر د دې غوپونه نور عملونه به کول لکه بیت المقدس په جوړ کړو 250 کاله کې. بیا بخت نصر لعین دوران کو جواهرات باندې جوړ کړیو دا ټول تنه یوړه. وکنا مونږ لهم دی لرا حافظین حفاظت کوونکو دي شیطانان لرا. مخالفت د سلیمان علیه السلام یا یو بل سره به هم مخالفت نشو کولای خپلو کې. و ایوب علیه السلام یاد کړه کیسه دی د ایوب علیه السلام هغه هم عزتمند کړو په نبوت سره. اذ په وخت کې نه د منه دعا چې دعا وکړه ایوب علیه السلام رب در خپلنا په دې خبره باندې انی یقینا ز چې ملا مسنی رسیدلې مالا الضر معنا تکلیف په جسد زما کې
او ترحم وکړي الہ وانت تچی ارحم الراحمین زیات رحم کوونکې ذات داسې دعا وکړه فاستجبنا له پس قبول کړه مونږ دلره دعا د له دی ایوب علیه السلام لره الله وی فکشفنا پس لري کړه مونږه ما هغه تکلیف او مرض به چې په د باندې من درن د zarar نه شدت او تکلیف دام لري کوتینا واتیناه ورکه مونږ دلره اهل د دین مال ډیر مال مو ورکو ومثلهم په مثل د مال هم ختم شو مخکې ډیر زیات مالدارو ومثلهم په مثل د معهم دي سره نورهم زیاتیم ولا الله ورکو رحمتا و دا رحمت و نعمتا نعمت من عندنا د جانب زمونږه و ذکر او دا پند نصیحت دی للعابدین د پاره عبادت کوونکو مؤمنانو د پاره دا نصیحت دی ګوره چې تکالیف تاسو باندې راشي یا غریبانان شي یا مرض راشي وګوره ایوب علیه السلام صبر وکړو نو واپس صحیح شو نو تاسو صابرین شئ و اسماعیل یاد کا دی لره قصه د اسماعیل علیه السلام و ادریس علیه السلام و ذلکفل او د ذلکفل علیه السلام کل هر یو د دینه و من الصابرین د صبر کوونکو نه على امر الله په امر د الله باندې صبر کولو د ذلکفل نه مراد څوک دي مختلف اقوال دي بعضی وی مراد تین الیاس علیه السلام دی بعضی وی مراد تین زکریا علیه السلام دی یو قول د یشع ابن نون علیه السلام هم دی خو اکثر وی چې کان رجلا صالحا تفسیر قرطبی هم ویا دا یو نیک سړی و چې د انبیاو کفالت کړو د کافرانو نه بچ کړیو ځکه ورته د کفل وی کفل ضامن ته وی ضمانت کوونکی نو د انبیاو ضمانت کړو وادخلناهم وداخل بكم دي لرا في رحمتنا برحمت زمون کې الله في الجنه په جنت انهم يقينا دي چې من الصالحين ود صالحين نیکانونا وظنون یاد کا دی لرا قصه ظنون علیه السلام یونس ابن متاع خاوند مهی وظنون منا خاوند مهی واذكر یاد کا دی لرا قصه وظنون منا خاوند مهی ها اذ پاغه وخت کې ذهبا چې لاړو د قوم خپلنا مغاضبا پاله کوند د کې چې غوسه کوون کې ځان خپلتا یا قوم ته غوسه مغاضبا منا غضب کې ځان خپلتا یا قوم خپلتا غوسه کوون کې قوم خپلتا یا ځان خپلتا فظن پس ګمان کولو الله نقدر دا چې تقدیر به جاری نکړو مونږه علیه پدی باندې دا سه معنا بنه کې چې فظن الله نقدر دا چیرګز به قدرت ان لري بری تعالی پدې دا غلطه معنا ده دا سه معنا فظن پس ګمان وال کولو الله نقدر علیه دا چې هرگز به تقدیر جاری نکړو مونږه پد باندې دا تقدیر نه ده خا یا فظن الله نضيق عليه دا سه ګمان کول الله نقدر عليه الله نضيق عليه دا چې تنګي برانه ولو مونږ پد باندې اکثر علماء دا معنا کوي الله نضيق عليه امام قرطبي رحمه الله وي لك الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر تنگيا نو فظن دا ګمان کول نقدر عليه دا چې تنگي برانه ولو په دا باندې سختي برانه ولو دا ګمان کول نو بس سختی پر راغه دریاب کې ټوپ کو مہی تیر کو نو فنادا پس आवाज وکړه فی الظلمات پتیارو کې پتیارو د بحر کې یا پتیاره د خېټه د مہی کې आवाज وکړو دا دعا وکړه الله اله نشته د لایق د عبادت الا مگر انت تو اله سبحانك پاکی د تعالی را اله انی یقینا زچم كنت یم من الظالمین د zarar رسون کو نه د ځان خپل را بل ذکر راځي لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کدی ته تسبیح نه ویلې تر قیامت پورې به د مې په ګډه کې پروت وي فاستجبنا معنا اجبنا پس قبول کوم له دل دعا ده ونجيناه نجات ورکوم دل من الغم د غمنا وكذلك ام دغرنګ لک څنګه چې مونږ یونس ابن متا علیہ السلام ته نجات ورکو وكذلك ام دغرنګ ننجي نجات ورکوم المؤمنین مؤمنان لرا من كل كرب دهر غمنا عند الدعاء چې کله دی دعا کوي وزکریا یاد کدی لره قصه د زکریا علیہ السلام اذ پاغه وکي نادا چې دعا وکړه د رب قلت ربي دا سوایو کا رب رب زما لا تذرنی مپریک د مال را فردن منا منفردن ځانتا بغیر د وارثه وانت تچیله خیر الوارثین غره د وارثینو نه ما بے وارثه مپریک د الہ دا سه دعا فاستجبنا الله و من قبول کله دلره دعا ده ووهبنا ورکم له دلره یحیی علیہ السلام
یحیی علیہ السلام ورکولا واصلحنا صالح کړمونګه له دلر زوجه بیبی د په ولد باندې اخو شنډه و بیبی بس زړه و بریتلا ولا ولد ورکو انهم یقینا د انبیا چې د کوم قصې چې بیان شو کانو دی یسارعون جلتی به کوله فی الخيرات پنیکو کارونو کې یو بل نه به مخ کېدل پنیکو کارو کې ويدعوننا دعاګانې به غوښتلې په فراخه کې او په شدت کې رغبا منا پرغبت د جنت سرا رغبا من رحمت الله رغبت د رحمت د الله سرا یعنی رغبا پرغبت سرا یعنی رغبت د جنت سرا ورهبا منا خوفا پيری د جهنم سرا ورهبا من عذاب الله وكانوا هدى انبياء لنا مغلرا خاشعين منا متواضعين عاجز كونكي والتي یاد کدی تا قصه دا زنانه مریم بی بی ادی احسنت چې ساتل او د فرجها ځان خپل من الحرام د حرام نه فنفخنا پس پوکمغه فيها پاغه کې من روحنا د روح زمون یعنی اضافه تشریفا نه وجعلناها او ګرځول من هادي مریم بی بی لرا او ابنها او زوی د عیسی علیه السلام لرا آیه یو نخلوی دلیل په قدرت زمال العالمین د پاره د عالم چې بغیر د پلار نمی ولا زوی ورکو بغیر د خوند مریم بی بی ته زوی ورکو عیسی علیہ السلام خا رب کریم فرمای ان هذه یقینا دا دعوت دا ټول انبیاء یعنی یقینا دا توحید چې د امتکم من ملتکم ملت ستاسو د دین ستاسو د امه واحده من دین واحده دا دین یو دی چې توحید دی وانا ذچم ربکم رب ستاسو يم فعبدونی پس زما عبادت وکي وتقطعوا ټوټه ټوټه کړو د ماضیو پرچ کړو امرهم منا کار خپل کار د دین خپل بینهم په منځ خپل کې فرقي سوق يهوديان سوق نصرانيان سوق مشرکان ټول بيدینه شو کلن هر یو د دین الینا موږ لرا راجعون واپس کیږي به ورته جزاء ورکو وعید شو